کې چې ښځه ډوبه شوې وه دې ته راورسېدم او هغه دې به اوس تاسو ته ښیم چې زه یم اسماعیل صدیقي او نن زه په خپل په کلي کې یم او تاسو ته کوم دی د یوټیوب دپاره مې تاسو ته یو نوی ولاګ جوړوم په هغې کې به زه تاسو ته د سیند غاړه او دا ټول ماحول چې کوم دی د خپل کلي خاص طور کې د مسافر دپاره دا یو ولاګ جوړوم او موږ سره اوسئ. لرګي نیولي وو تر رانځل لرګي درې که نه موږ خو خیر ډېر نیولي وو او چې کوم پیوټ لرګی موږ نیولی او رانځله پکې موږ نیولی وو هغه ډېر ښایسته لرګي دي هغه دا لرګي چا رانځلی دی داسې ټیټ رانځلی دی که نه چې ډېر زبردست رانځلی دی او تاسو ته موږ د کلي نور ماحول هم ښیو دا خلکو لرګي نیولي دي یا بلاکونه دي سیند ډیم شی دی که نه دا واښه راوړلي دلته پراته دي سیند چې کوم دی اوس ډېر سیلاب چې راغلی و هغې نه وروسته تقریبا یو میاشت وروسته خپل ټایم د واړو که نه سیند کله کېده نو او زه به تاسو ته هغه ځای مخیم چې کوم ځای کې چې کومه ښځه ډوبه شوې وه هغه ځای به تاسو ته مخیم او پورې چې کوم دی بېړۍ هغه ته ولاړه ده پورې مخامخ تورغر دی کوټلی ده تورغر دی په تورغر کې بیا کوټلی دې غاړې زموږ د کلي ماحول دی خلک چې کوم دی څه کار کوي څوک جوار ریبي څوک واښه ریبي څوک چې کوم دی لرګي وړي که نه غرونو کې واښه ریبي کلي سیند اوبه وړې ده ډېره ځمکه چې کوم ده هغه زموږ په دې سیند باندې لاهو شوې ده دا تاسو کتلی شئ دا وګورئ دا وګوره دا په سیلاب کې غټه ونه نیولې ښه ونه غټه ونه دا پورې لرګي نیولي دا جوړ کړلي پکې تاسو ته ټول ځای ښیم او په دې ساعت کې چې کوم دی که نه دا ټول لرګي نیولي دي خلکو په کوم ځای کې چې ښځه ډوبه شوې وه دې ته راورسېدم او هغه دی به اوس تاسو ته ښیم چې څنګه ډوبه شوې وه او دا څنګه ګران دی یا آسان دی هغه به اوس ټول تاسو ته زه وښیم که نه دې ویډیو کې به تاسو ته تر اخره پورې ښیم نو هغه داسې چلو چې دلته کې چې کومه ښځه وه هغه راغله غرمه غونډه ټایم و 11 بجې 11 ساړه 11 داسې ټایم کې کور دپاره یې اوبه ډکولې یخې اوبه دلته کې زموږ د اوبو سهولت هم نشته نو هغه دلته کې راغله سیند غاړې ته اوبو دپاره او تاسو ته اوس زه هغه ځای ښیم هغه بیا لاندې ډوبه شوه دې ځای کې سیند چې کوم دی بر و سیند بر و سیند چې کوم دی که نه سیند په دې ځای کې و سیند لاندې په دې ځای کې و اوبه خو به بر راوختې وي اوبه بر راوختې وي خو سیند په دې ځای کې و لکه هغه په دې ځای کې منګی ډکه و دې ځای کې منګی ډکه و نو هلته مخې ته تلله لامبلې دي یو پی کړله بیا راغله نو بیا چې راغله دې کې په کته تلله دې کې په کته لاندې شي ده دا چې اوبه وي که نه پته خو نه لګېده چې دې کې څه خټ دی هغه داسې راغله مخې ته تلله که ډوبه شي نه سر یې او بیا واپس د دې کلي خلک چې کوم دی هغه ډېر وګرځېدو ډېرې منډې تړې وولې کته هغه ځای پورې کوم ځای نه پورې چې غوپې ووهلې خو پته یې ونه لګېده بس شهیده شوې ده او د هغې نه تقریبا یو 20 ورځې مخکې چې کوم دی 20 ورځې مخکې په کماج کې ورته یو هلک و ماشوم و یو ورسره 2 ماشومان و یو هلک و یو جنۍ و هغه دواړه پکې هم ډوب شو ځکه دې سیلاب چې کوم دی ډېر د شګه وړې ده که نه هغې د وجې نه دا دې سپرې نه د دغه دي لکه ډوب تاسو کتلی شئ دا ډېر ښکلی ماحول دی آرټ بایسي که نه ساعت ټایم سهار د وخت راغلم ما دې دپاره دی سپیشله ویډیوز جوړه کړم چې دا مینهوالي مو ګوري او دا مسافر ټول یې وګوري دا زموږ د کلي ماحول وګوري دا وګوري که نه دې نه خوندونه والی د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تاسو دپاره زه ډېرې ښه ښې ویډیوګانې جوړوم دا شړم د بل ولاګه پورې اجازت غواړم د الله په امان